أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. سورة الانعام کی دا اللہ تعالیٰ پی جنگلو دا اللہ رب العزت مناسب دا اللہ رب العزت تعارف چاغیتا قرآنی جبہ کی مسئلہ دا توحید ویل کیگی پخکولی انداز باندی داغی بیانو عقلی دلیلونا مخ کے بیان شو د مکی مشرکانو او قانون دادے چه مخالف د قرآن وی او د حق وی نو آغا اکثر کوشش د دې خبرې کوي د دې خبرې کوشش کوي چې حق پرست بدنام کی حق پرست د خلکو په نظر کې ښکته ښکاره کی د هغې دپاره هغوی قسمه قسم پروپیګنډې کوي یو د هغه پروپیګنډو نه هغه دا ده چې تا سره په خپله خبره باندې ګواه نشته که ته په حقه باندې نو تا په خپله خبره باندې ګواه وښیه مکې والا هم راجمع شو او نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته وی تا سره به د خپله خبره باندې ګواه څه دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام د گواهی د پاره د الله تعالی نوم واغستو چې زما د مخلوق سره او د خلق سره سویمه ده زه د الله تعالی رسالت د الله رب العزت استازګرتوب کومه قاصد یما و استاذ یم دا الله تعالی یم او دا الله تعالی گواهی مال پورا ده اوس که چا دا ویل چې دا الله تعالی د گواهی پته څنګه لګي چې الله تعالی گواه دی نو قل اوحی الی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القرآن سره داغي جواب کی چې دا الله د گواهی پته په قرآن کې لګي کنه قرآن دا الله تعالی کتاب دی نو دا قرآن هم گواه دی او په دې قرآن کې گواهی شته او قرآن کریم اعجاز گواه دی او په قرآن کریم کې دا د الله کلام نه مخلوق د دې د مقابله نه عاجز دی نو دا الله تعالی په دې کلام کې زما په پیغمبرای باندې گواهی موجوده ده نو په آیات کریمه کې شهادت د الله تعالی دی شهادت د الله تعالی په توحید باندې او پر رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ د قران کریم باندې د خلق یو مزاجی گواه د پاره گواهی د پاره
چې د چا ګواه څومره لوی وي او څومره عزتمند دي نو د هغه خبره دومره عزتمنده او درنه وي. یو سړی وایي زما په خبره باندې فلان کې حاجي صاحب گواه دی، محله کې هغه حاجي صاحب د خلکو په نظر کې درونی، و یاره فلان کې حاجي صاحب گواه دی. بیا و یاره زما په دې خبره باندې فلان کې ناظم صاحب گواه دی، زما په خبره باندې وزیر صاحب گواه دی. چې د عالمانو محفلی نو هغه د عالمانو گواهی ذکر کی، وای چې زما په دې خبره فلان کې شیخ الحدیث صاحب گواه دی. د خلکو په نظر کې خبره درنوي، ویره د شیخ الحدیث صاحب او د شیخ القران صاحب گواهی ذکر کړه، نو خبره په درنۍ په خلکو باندې. مخلوق ټول یو طرف تکا چې هغه د سا والدی او کبه سه دی، کاغه د وره پیدا دی، که د نور نه پیدا دی او که د خاورې نه پیدا دی، دا ټول یو طرف تکا او د الله تعالی شان او ذات بل طرف تکا. ټول مخلوق د الله تعالی مقابله نشي کولای. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خبره درنۍ چې زه په خپل خبره ابو جهل نه گواه کوم، ابو طالب نه گواه کوم، یا ابو بکر او دارنګ عمر نه گواه کوم، زه په خپل خبره باندې الله گواه کوم. زما خبره ډیره درانه ده ځکه زما گواهی ډیره کلکه او مضبوطه گواهی ده. قل ای شیء اکبر شهاده، ورته وای کوم یو څیز دی ډیر غټ په گواهی کې، ان ستاسو په ذهن کې د چا گواهی درانه ده او د چا گواهی مضبوطه ده. دوی بغلی شي ځکه سیاسیان ځان له خلک یادوي، مولیان ځان له خلک یادوي، زمیندارانو په نسبت بل څوک عزتمند دي، د خلکو خپل خپل طولونه وي، دوی بغلی شي. نو ته وایا چې مخلوق پرې دی، مخلوق نه څه جوړیږي؟ الله، د الله د گواهی نه غټه گواهی بل نشته ده. قران کریم وګوره نو د الله تعالی گواهی په زونو خبرو باندې نقل کړي ده. سورۃ آل عمران کی 38 آیات کی شهادت د الله په توحید باندې ده. شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. دا الله گواہی او دا الله قسم په توحید بیان کړی دی. سورۃ النساء چې خلاصیږي نو هلته گواہی دا الله تعالی ذکر کړی دا. دا الله رب العزت گواہی د نبی علیہ الصلوۃ د قران کریم په صداقت باندې گواہی راوړی دا. آیت نمبر 166 یوسل شپږ شپیتم. لیکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکۃ یشهدون وکفى بالله شهیدا. لیکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکۃ یشهدون. اللہ تعالی گواہی کی پاغ قرآن چرا لے گلے دے تاتا، چرا لے گلے دے قرآن کریم لرا پہ علم خپل باندے. والملائکۃ یشہدون، فرشتیم ددید حقانیت گواہی کی. وکفا باللہ شہیدا، او پورا دے اللہ تعالی گواہ. دا اللہ گواہی چدانو دا دار سن کافی دا. دارنگی دا قرآن دا نبی علیہ السلام پر رسالت باندی دا اللہ تعالی گواہی ذکر شوی دا. سورۃ الرعد چخلاصی کی
سورۃ الرعد 14 سپارہ کی آیت نمبر 43 دی سورۃ الرعد. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا کافران وی تا پیغمبر نئی ورطو آیا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم اللہ پورا دے گواہ زما استاسو ترمینزا اللہ پا گواہی کی کافی دے ومن عنده علم الکتاب دا نبی علیہ السلام پا پیغمبرائی و پا رسالت گواہی و دا گواہی چی دا نو دا پا توحید دا رستو تفصیل رازی دی آیات کریمہ کی اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. دا گواہی پا توحید دا چھے اللہ دا اللہ تعالی پا یوالی اللہ گواہ دے کہ مخلوق طول چھے کم دنو نعوذ باللہ مشرکان شی و کافران و دہریان شی نو پدے بانے دا اللہ تعالی توحید تا سے نقصان نہ رسیگی. دانا دا چی خلقو نمانلا اس خدا اکثریت دور دے کنا چی اکثریت کم طرف تواچیگی ووٹ واچی بس آغ خبر من لکیگی. اکثریت خلویا خبر دا کہ کلیت دا کافران شی او ټول دنیا کافران شي هغه یو طرف ته شي او دا خلق دا وی چې اشهد شاهدی کو مونږ په دې خبره باندې چې الله نشته نعوذ بالله یا دا وی چې اشهد شاهدی کو په دې خبره باندې چې الله یو نه دی یا الله په ذات او صفاتو کې یو نه دی نو د دې خلکو دا گواهی او دا ووټ قبول نه دی. خبر دادا چې لا اله الا الله الله شتوم الله په ذات او صفاتو کې یو هم دی. دا کومه خبره ده چې ډیر سوی نو هغه به منو یا خلق سوی نو هغه به منو. د قران کریم مقابله کې د الله تعالی د نص مقابله کې د اچام نه منل کیږي. دا قرآن کریم آواز اچتا ان کے کہ یک کی آواز دے نو دا پا حق باندے دے کہ طول دنیا یو طرف تی اور قرآن مجید آواز لگا ان کے بل طرف تی نو دا چھ دے دا یو تن دا پا حق دے اور طول دنیا پا باطل باندے دا. قل ایو شین اکبر شہادہ اور تو آئے کم یو سیز غٹتے پا گواہی کی قل اللہ ورتوائے چی اللہ تعالی شہید بینی و بینکم گواہ دے زما استا اس ترمیانزا. اس یو باطل پرست یو دروغجن گاڈری بیمانا اغم کی دیشی جو اقبل خبر بانے داوی چی اشہد و شاہدی کوما پدی خبر بانے چی دا خبر حق دا و پدی بانے اللہ گواہ دے. وہ بوئی داو دا مرزا قادیانی علیہ ما علیہ اغوم وی چی زما پا پیغمبرائی بانے اللہ گواہ دے. یو بل وسوک دا خدای توب داو کی اغوم وی چی زما پا خدای توب بانے اللہ گواہ دے چی زا خدای مومال خدای توب را کردے دے. دا دروغ و دعوی داو بکی قرآن کریم ورپسے فوراً ذکر کرل وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. علم آغوی چی پا میدان کیوی گواہی آغوی چی پا میدان کیوی دانا دا چی صرف دعوی دا و ثبوت نشتا. نبی علیہ السلام دعوی کئی خخپل پیغمبری خخپل گواہی بیا ثابتی ہمو چی زما گواہی چی دانو دا آغی شاہد قرآن کریم نے دا اللہ دا گواہ پتا منگ تا سنگا ہو لگے دلا دا پا قرآن کریم باندے ہو لگے دا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ
او وحی کړی شوی دی ما ته وحی کولی شي ما ته دا قرآن کریم د څه دپاره وحی کولی شي لینذرکم به ومن بلغ و اوحی وحی کولی شي ښکاره خبره ده چې وحی کوونکی چې دی نو هغه الله تعالی دی سورت نجم کې هم وایي اوحا الی عبده ما اوحا او دارنگی سورت شورا کی موئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ نو وحی کون کے چھ دے نو آغا اللہ تعالی دے دی کی دے چا شک نو و مجهول راوڑلا د بیا بیا د پاره او د لګ لګ د پاره چې دا نه ده چې یو ځل وحي وشو او بیا چوټي شو نه ماته لګ لګ وحي کیږي په دمه دمه د حالاتو مناسب و اوحي وحي کیږي چاته نو الیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځانو خودو چې ماته کیږي دریم سوہی کیگی نو هذا القرآن دا قرآن کریم وحی کول شي ماتا او د صد پارا وحی کول شي نو لئنذرکم به مقصد دا دے لئنذرکم به ٹھیک شوا نبی علیہ السلام عربو او عربی یرولو او قرآن پا عربی کیو نو عجم ولا بدبل پیغمبر ضرورتی یا د نبی علیہ السلام وقت جداو آغا پسمانده وقتو او ترقی یافته د خلق جهازونو کې لوزي او خلق چې ده نو هغه کمپیوټر دی او موبایل دی او گاډي دی ډیر لوی ترقی نن راغله ده نو ترقی یافته دور لبا یو ترقی یافته پیغمبر پکاری یو نوی پیغمبر پکاری نوی ومن بلغ دا د ختم نبوت دلیل لئنذرکم به ومن بلغ تاسو میروم او چاته چې دا قران کریم ورسېدو نو هغه په میروم تر قیامت پوری قران کریم ہدایت ته ومن بلغ یعنی ومن بلغه القرآن چاته چې ورسید قرآن کریم نو نبی علیہ السلام هغه زه یرومه د دې د لاندې عالمان ذکر کوي چې یو عالم قرآن کریم بیانوي اوس وخت کې یو عالم قرآن کریم بیانوي نو دا داسې دا لکه نبی علیہ السلام چې بیانوي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر خلکو ته رسي اصل आवाज لګون کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران داعی چې دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هغه ته حکم او داغه مقصد لئنذرکم به ومن بلغ الله سره وعده وکړه ورفعنا لك ذکرک ستا تذکرہ چې دا نو هغه ما پورته کړه او مشهوره میکړه مخی یو تنوی د صفا په ډیرای ودرېدلې او ایها الناس ناره دی ولګوله اوس تا تذکره اوچته شوه په لکاو په کروڑاو په ارباو په کرباو خلی دي چې د هغې نه دا اواز اوزي ایها الناس قولوا لا اله الا الله او هغه پیغمبرو چې هغه دا ویل چې زیر علیګلې ما چې زه تاسو ته قرآن ورسوم ابلغکم کلام ربی زدا الله کلام تاسو ته رسوم اقد الله تعالی کلام نن ژوندې قرآن غږیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو لا يخلق بكثرة الرد ولا يشبع منه العلماء قرآن پاړولو راړولو زړیږي نه ددن عالمان مړیږي نه او لا ينقضي عجائبه دو قرآن کریم عجائب هغه ختمیږي نه ختمیږي نه
چې سوره پورې د قرآن کریم آواز لګیږي نو د دې اجر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. الله تعالی ان لک لاجرا غیر ممنون، ستا مزدوری او ثواب د کټ کېدو نه دی، د ختمېدو نه دی. دا چې کوم قرآن کریم نن ویل کیږي، درسونه کیږي، بیانونه کیږي او خلکو ته رسي، د دې ثواب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تله کې دی. او دا داسې دا لکه چې نبی علیہ السلام کأنما فیهم نبی یتکلم، گویا چې دی کې پیغمبر دی او هغه ورته بیان کوي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز دی. نن یا د یو د خولې نه یا د بل د خولې نه، خو اصل آواز لګونکی سمعنا منادیا ینادي، اصل آواز لګونکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. نو د قیامت پورې نبی علیہ السلام مبلغ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی دی، او قرآن د نبی علیہ السلام کتاب تر قیامت پورې ہدایت تے. بل پیغمبر هغه هم نشتا او بل کتاب هم دراتلو نشتا او بل امت هم دراتلو نشتا او بل دین چې دی نو هغه هم دراتلو نشتا. دا عقیده ده د مسلمانانو، دا د مسلمانانو عقیده ده. قرآن کریم کامل ہدایت تے یو، دا ایمان لرل فرض دی. قرآن کریم کامل ہدایت تے دا ایمان لرل فرض دی. کامل مطلب دا دے چې قرآن کریم د ژوند اس یو سانګه نه ده پرېښودلې، خو د هغې رهنمایي یې موږ ته کړې ده. یعنی په قرآن مجید کې کمی نشته. که چا وویل چې زمونږ د ژوند یو طرف ته پرس که د کچرو طرف ته یا د تاڼې طرف ته یا د اسپتال طرف ته، دې کې د قرآن هدایت نشته. دې کې زه آزاد یما. قرآن دا طرف ما ته نه دی بیان کړی، پارلیمنٹ اسمبلی را ته نه دی بیان کړي، یا غم او خادی را ته نه دی بیان کړي. نو دا داسې هندو دی لکه څنګه چې د هندوستان هندو ټول قرآن نه مني، نو دی یو عیسی نه مني. نو دا د غرغشتو هندو دی، د امرتسر سیک دی. یوه خبره ته غوږ دی مسلمانانو رونو. یو قرآن کامل ہدایت تے پورا دے، دا ایمان لرل فرض دی. گورے دویمه خبره، قرآن کریم کی بدلون نرازی. قرآن کریم ټکی څوک بدلولی نشي. قرآن محفوظ دی، نه ته څوک خوړی شي نه پکې څوک زیاتولی شي. قرآن کی تحریف نشتا. قرآن کامل هم نه او قرآن محفوظ هم نه. دا ایمان لرل هم فرض دی چې قرآن محفوظ دی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. قرآن کریم کے رد و بدل لا مبدل لکلماته لا تبدیل لکلمات اللہ واللہ یحکم لا معقب لحکمه. دا اللہ رب العزت فیصلے سوک بدلولے. قرآن کریم کے رد و بدل دو خبر شوئی. نو دریم اوستا پوس کو چې قرآن مجید کامل ہدایت شو، بالکل پورا شو. دویم او قرآن مجید کی سوک رد و بدل کولے نشی. نو دریم بل سخاکونی پیغمبر تا بیا ساجد تے پونا شوی پاسانا. بیا بل پیغمبر تا ساجد تے چشی لرازی. که قرآن پورا نوے او بل پیغمبر راتلے نو منگ بوئے چی او پورا نو دے نو بل پیغمبر باغا کمی سکی پورا کی. که قرآن کے رد و بدل کے دلے نو منگ بوئے زبل پیغمبر براشی نو غب سو کی رد و بدل بہو کی ارسو خو رد و بدل دا خدای پا کتاب کے کولے نشی نو بل پیغمبر براشی نو غب پا کسو کی رد و بدلو کی. نو چی قرآن پورا ہم دے اکملت لکم دینکم
اکملت لکم دینکم قرآن ویلی دی پیغمبر در راتلو والشتا یا راغله دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو نو د مقصد دا دی چې قرآن پورا نه دی نو مسلمان شو که کافر ہو تاسو وایي زه نه وایم او چې کم سړی دا وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو بل پیغمبر راغی د مقصد دا دی چې قرآن کې لږ څه کومه ردو بدل کوما نو بیا په قرآن څه شو کافر شو نو بل پیغمبر راتلو ته هیڅ حاجت هم نشته دا د تکمیل نبوت مطلب ختم نبوت قانونی خبره ده او تکمیل نبوت کمالی خبره ده قانون داو چې بس الله پیغمبرانو چې کومه سلسله مقرر کړي و تر دغه ځای پورې نبی علیہ السلام ته راتلو پورې بس خبره ختمه شوه خو په دې کې د نبی علیہ السلام کمال نه معلومیږي او چې تکمیل نبوت وای نو د نبی علیہ السلام کمال څه شو معلوم چې ضرورت نشته نو ضرورت نشته بل څه راځي د بل دراتوی ضرورت مو نشته دی نو قرآن ومن بلغ دا مطلب دی چې قرآن تر قیامت پورې هدایت دی او تر قیامت پورې چې کوم انسانان راځي د هغې دپاره قرآن کریم هدایت دی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ او وحی کول شي ماته دا قرآن کریم لِأُنذِرَكُمْ بِهِ د دې دپاره چې ختم کوم په دې باندې نه معنا ده لِأُنذِرَكُمْ بِهِ د دې دپاره چې مړي ته اور وبخما او د هغه دپاره ختمونه وکما لِأُنذِرَكُمْ د دې دپاره چې ساخت نه جوړ کما او وی ګوټما لِأُنذِرَكُمْ او د دې دپاره چې تعویذ کما او غاړې ته واچوما د قرآن کریم دراتلو مقصد خلقو ته بیان کول دي او خلق د دې قرآن نه خبرول دي چې د دې څه مقصد دی د قرآن کریم مقصد انذار دی د پیغمبر دراتلو مقصد انذار دی او د دې امت مقصد چې دی نو هغه انذار دی خلقو ته بیان کول د قرآن کریم نی نن خلق قرآن کریم نه بیانوي علماء کرام چې کوم نه قرآن کریم نه بیانوي او عوامو سره هم دا فکر نشته چې د قرآن کې الله موږ ته څه ویلي دي لوی لوی جماعتونه وي لوی لوی علماء کرام وي لوی لوی مدرسې وي او د قرآن کریم درس په پکې نه وي د قرآن کریم بیان په پکې نه وي حالانکه د مسلمانانو ذمہ داری وه چې جماعت په قرآن آباد وي کور په قرآن باندې آباد وي او ملک په قرآن باندې آباد وي قرآن ویلی دی حتی یسمع کلام الله ماحول به د قرآن جوړی چې هر ځای کې قرآن کریمي لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ لِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ قرآن کریم انذار لخبردارای لراغله دی خلق خبر کا دا الله تعالی د حکمونو نه دا الله د حقونو نه او د خپل زندګۍ نه د هر سنه خبر کا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ دا چې زه خبر کم تاسو لرا لِأُنذِرَكُمْ دا چې ويروم تاسو لرا به په دې قرآن کریم باندې نو یو سو بل څه د انذار د پاره وای نو د الله کتاب وای کنه لِأُنذِرَكُمْ دا چې ويروم تاسو لرا به په دې قرآن کریم باندې ومن بلغ او هغه چا هغه څوک ويروم چې چا ته رسېدلی دا قرآن کریم ما خو په توحید باندې دا الله گواہی پیش کړه نو استاسو نه لږ تپوس کوم انکم لتشهدون په شرکم چرته گواشتا تاسو سره د دینا چې یو طرف ته گواہی دا الله شوا دا الله گواہی شوا په دې خبره باندې چې لا اله الا هو لا اله الا الله الله شته او مو دا الله رب العزت په شانتی بل څوک نشته دی دا الله گواہی په دې خبره شوا اوس تاسو ته انکم اے اوریدونکو د قرآن کریم اے عربیانو اے عجمیانو یا تورو یا سپینو یا هندوانو سکانو ډوګراو یهودیانو عیسایانو پیرنګیانو
اے د ټولو مذهب خلکو یا ټولو اوریدونکو د دنیا تاسو د الله د گواهی مقابله کې دا گواهی کوئ چې یو بل اله هم شته. فرعون چې کوم دی نو هغه اله دی، انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من اله غیری. تاسو د الله نه علاوه یو بل اله منئ، یا ژوند دی او یا مړ، یا د نوره پیدا یا د ناره پیدا یا د خاورې نه پیدا، یا قبر ته اله وای، یا ماڼۍ ته او قصر ته پارلیمنٹ ته اله وای، یا ژوندي ته اله وای، یا د ګټې بوت جوړوي یا د غوښې بوت جوړوي او هغه لا د الوهیت مرتبه ورکوئ. تاسو ټول راجمع شئ او دا گواهی ورکوئ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. تاسو نور حاجت سرکونکي او نور خدایان منئ، یا د ګټې او یا د خټې او یا د غوښې، یا اکثریت ته اله وای، جمهوریت ته اله وای، یا یو بادشاہ له د خدای مرتبه ورکوئ، یا یو پیر فقیر له د خدای مرتبه ورکوئ. اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. تاسو نور سيزونو لا د الوهیت مرتبه ورکوئ. یو طرف ته د الله گواهی ده او بل طرف ته ټول انسانیت ته چې هغوی چې کمدنو د الله رب العزت د گواهی خلاف، د توحید خلاف، د شرک گواهی کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي که ټول دنیا یو طرف ته الله تعالی گواهی بل طرف ته ده، نو زما گواهی به د الله د گواهی سره وي. قل لا اشهد، زه ګوره دا گواهی نه ورکوم، نه د اکثریت نه متاثره کیږم، نه د چغو سرو نه متاثره کیږم، نه د زور نه متاثره کیږم، نه د مال او د دولت نه متاثره کیږم. زه دا گواهی نه ورکوم. دا د شرک گواهی ته زه تیار نه یم. دا نه چې د اکثریت نه متاثره شه او د شرک گواهی ورکم. اکثریت ته چې څوک اله وي او په اکثریت باندې قانون جوړوي، نو دته ووایه ښه ښکاره خبره ده په دنیا ټول آبادي سوره ده، وایي ویر به ده تیر به ده، وایي مسلمانان پکې سوره دي، وایي دویر به دي، بس بیا پر اسلام ته چوټي ورکو نو اسلام له بیا چوټي ورکو نو. دا دلته محله کې وایي لږ به وګورو ګیرو والا ډېر دي که بېګیري ډېر دي؟ بېګیري ډېر دي، جوړګیرو له به څه ورکو؟ چوټي ورکو. منځګزاره ډېر دي که بېنمازه ډېر دي؟ په محله کې د جمعې په ورځ باندې 15 صفحې او د سهار مونځ کې نیم صفم نی هر سهار نو څه به کوو؟ مونځ له به څه ورکو؟ ولې د اکثریت په منو که نه؟ نبی علیہ السلام وایي زه د اکثریت مکثریت په طرف نه یم. که تاسو ټول انسانیت یو طرف ته شئ او د الله گواهی د لا اله الا الله ده، زما به دا گواهی زه ستاسو نه بیزاره یم، بلکل جوته یم ستاسو نه. لا تغتر بکثرة الهالکین. قل لا اشهد اینکم لتشهدون، تاسو گواهی کوئ ان مع الله چې یقینا د الله سره خدایان دي نور. توبه توبه. قل ورته ووایه لا اشهد، زه ګوره دا گواهی نه کوم، زما گواهی واورئ ډنکی کیچوټ صاحب په خبره کوم. قل انما هو اله واحد، ورته ووایه د دې عالم بر او کته چلونکی صرف څوک دی؟ الله دی. تکوینی اله صرف الله. دویم انما هو اله واحد، د دې کائنات د عبادت مستحق صرف څوک دی؟ الله. د دې کائنات چلونکی تشریعی نظام دی له قانون ورکوونکی، حلالوونکی، حراموونکی، جائز کوونکی، ناجائز کوونکی څوک دی؟ الله. زه به صرف د الله په قانون چلیږم. ورته ووایه انما هو اله واحد، چې یقینا هغه چې دی نو اله دی یکیو، لایق د بندګۍ دی یکیو. واننی بریء مما تشرکون، او یقینا زه بیزاره یم، بلکل جدا یم مما د هغې نه چې تاسو یې صدار جوړوئ، ستاسو د عیسادارانو نه او ستاسو د شرک نه بلکل بیزاره یم. یو پیغمبر دی او داسې اواز کوي، نن په لکونو اربونو مسلمانان دي او دا نه وایي مشرک او کافر ته چې اننی بریء مما تشرکون. د ابراهیم علیه السلام آواز و انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله،
د ابراهیم تابعدار आवाज کو مونږ به بالکل ویزار یو د شرک او د مشرک نه ویزار یو نن چا د شرک او د مشرک نه وایکاټ کو اوس یو دی بریء مما تشرکون زه ویزار یم دا غنا چې تاسو صدار جوړوي او یوازې زما دا خبره نه تاسو کې چې خپل نیکان مولیان دی هغه منلې ده الذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړه مې دی لره کتاب نو پیجنی دی توحید لرا پیجنی دی قول لا اله الا الله لرا کما یعرفون ابناءهم لکه چې پیجنی خپل زامن دا لا اله الا الله مسلو ته معلومه ده یا یعرفونه پیجنی حقانیت د پیغمبر لکه چې پیجنی زامن خپل نو یره ته ذکر کوي الذین خسروا انفسهم کسان چې برباد کړل خپل ځانونه خسران بربادېدل تباهي کسان چې برباد کړل خپل ځانونه فهم لا یؤمنون نو دی ایمان نه راوړي مخکې تفصیل تیر شوی الذین کسان خسروا انفسهم چې برباد کړل خپل ځانونه یعنی خپل استعدادات تباه کړل خپل غوږونه تباه کړل خپل سترګې تباه کړل خپل عقل تباه کو په دنیا باندې او په شرکیات باندې لګي او د الله په دین باندې نه لګي فهم لا یؤمنون هغه ایمان نه راوړي نو فهم لا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي واخر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا